کې اعتکاف وکړي د خاوند نه د اجازت وغواړي نو د خاوند په اجازت باندې اعتکاف وکړي او خاوند به بیا هغه خپل هغه چې کوم حاجت دی هغه به د بیبي نه پوره کوي. او که د یو زنان او دا ګورې سنت اعتکاف دی خو لیکن دا په کولو سره دا واجبېږي نو که دا سنت اعتکاف د یو انسان نه فاسد شو نو بیا به قضا راوړي او د اعتکاف د روژه دا ضروري ده. نو چې کومې زنانه دي هغه په کور کې اعتکاف وکړي نو دغه زنانو ته که پتې چېرې دا ورځې داسې د اخري 10 ورځې داسې دي دا زموږ د بیمارۍ د راتلو دي او موږ پکې دا 10 ورځې پوره کولی نه شو نو بیا دې پکې هغوی اعتکاف ته نه کښېني ځکه چې د هغوی هغه بیماري راشي نو بیمارۍ کې خو بیا روژه نه صحیح کېږي او چې روژه پکې صحیح نه شوه نو د هغې نه بیا خو اعتکاف نه صحیح کېږي. نو که کور کې ځان له د مانځه ځای جوړ کړي لکه پخوا به دې کورونو کې ځای نه و بس په هغې ځای باندې دا کښېني او که کور کې وکړ د مانځه دپاره ځای نه جوړ کړی نو ځان له د منظر لپاره یو ځای منتخب کی هغه ځای کې د دقه زنانه اعتکاف ته کښېني او هغه ځای کې اعتکاف وکړي. څومره بهتره ده کور کې زنانه صاحبه اعتکاف ته هم ناسته ده مشره ببو اعتکاف ته هم ناسته ده ګوت هم خوځوي انګور ته لور ته هغه کار وکړه دا کار وکړه هغه خپل مشنډېتوب هم کوي هغه وزیرمتوب هم کوي او ببو پکې 10 ورځې اعتکاف هم وکړو څومره بهتره ده. بل اعتکاف کې چې کوم انسان رونو کېناست بغیر د ضرورت طبعی او شرعی نه بدی د جماعت نه بهر نوځي که جماعت کې فرض که مثلا غسل خانه نشته یا جماعت کې د اودس ځای نشته او د حاجت راغی نو خامخا به د لامبلو دپاره دی بیا بهر ځي او د اودس دپاره بهر ځي د اودس ماتې دپاره به ځي. نو که جماعت کې غسل خانه نه یا جماعت کې لیټرین نه وي او دی خپل بیټک ته د نیت پکې وکړي چېرې زه به د خپل بیټک ته ورځم هغلته به زه خپل حاجت پوره کوم بس وردي شي هغوی ترې ویې به ورته کولاوی د مخکې نه به د پې کړي هلته خپل حاجت پوره کوي او راځي دي. هسې نه چې بیټک ته ورشه او ورغې او کېناست او ښځې سره یې ګپه شپه شروع کړه ګورې بیا به په هغې باندې اعتکاف مات شي. یا که د خوراک د راوړو د ده لپاره څوک نه پېشمني دي ځي نیت دي وکړي دروازه کې به ودرېږي کورودانې وله په دروازه کې انګولې او ډوډۍ ورکوي راوړي دي. الحمدلله نن سبا هغه خپل ماشومان خو څه کوي چې پردي هم درپسې راوړي روژه کې الحمدلله پردیم در پسې راوړي. هر انسان د الله بخښنې ته محتاج دی نو زنانه دې په کورونو کې اعتکاف وکړي. الله دې موږ او تاسو هم د اعتکاف هغه توفیق دې الله پاک موږ له راکړي.